بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نو په دې کتاب کې درې حصے دي: علم المعانی، علم البيان، علم البديع. لاول مقدمه ذکر شول، په مقدمه کې بیا د فصاحت او د بلاغت تعریفونه، د فصاحت او د بلاغت اقسام دا ذکر کړل. بیا په علم المعانی کې د اته بابونه به بیانوم. نه اولنې دا د احوال د اسناد مبارکو، دویم باب د احوال المستملی مبارکو، د دې نه دریم باب شروع کیږي احوال المسند، د مسند احوال چې دا ذکر کړي. بیا احوال متعلقات الفعل او انشاء او خبر او وصل او فصل دا ذکر کړي ان شاء الله. نو دلته کې د مسند احوال ذکر کړي. د مسند په 15 احوال دلته کې ذکر کړي چې مسند په کم ځای کې ذکر کیږي او په کم ځای کې و پرې خو دلته کېږي. مسند په کم ځای کې مفرد راوړل کېږي، مسند په کم ځای کې مقدم کول کېږي، مسند په کله متأخر کول کېږي او کله به مقید راځي، کله به غیر مقید راځي، کله په شرط سره راځي. دا مختلف احوال دي. اولنې حال لږه بیان کړه د ترک المسند چې مسند له په کم ځای کې پرې خو دلته کېږي. نو دلته کې دا خبرې مخکې وې کړې دي خدل کې بس مثالونه جندا ذکر کړي. لکه الته کې موږ ویلو کنه چې مسند له په کم ځای کې ترکو، دا مسند له ترکول 15 ځایونه ذکر کړو. نمبر 1 چې احتراز عن العبث راشي، الته په مسند له کې چې احتراز عن العبث راشي. نو دلته کې هم دغه حال وي. د مسند یو حال بدا بیانې چې احتراز عن الحبس راشي، یو دا چې لکه دوه دلیلونه په دې کې اقوا دلیل دا اوریدلی ال ذکر کړو کنه. نه ال دغه مسند له زکه چې کم څه ذکر شنو هغه ډیر قوي نه، خو چې کم ذکر نشي قوي. نو دلته دویم باب بیانې. دریم نمبر د زیغ مقام د وجنه چې کله مقام تم وي د تحسر یا دغه د وجنه په وزن باندې د حفاظت کول د وجنه کته مسند ذکر کې نو وزن به ماتيږي، نو مسند په کې ذکر کوه. او یا دا چې اتباع الاستعمال په دې باندې راغلی. اتباع الاستعمال یعنی د عربو نه داسې اورېدل شي چې پای کې هغه خلک دلته مسند ذکر کوي، لکه هلته هذه رميه من غیر رامین هلته ویلو که نه. نو دلته کې به دا مسند د ترک دغه احوال دي. یعنی مطلب کله به احتراز عن الحبس راشي، کله به په دوو دلیلونو کې اقوا دلیل د بتلل لازي، کله به ذیق مقام وي د هغې د وجې نه مسند نه ذکر شوی، کله به په وزن باندې حفاظت وي د هغې د وجې نه به نه ذکر شوی، او کله به اتباع الاستعمال دي. یعنی مطلب مخکې نه به داسې را رواني. نو دلته کې اولنی شی لیکل و اما ترکه هر چې پرېښودل لري مسند، یعنی مسند به په کم ځای کې نه راوړو پرېږدو به فلما مره، نو هغه چې تیر شوي دي نو دغه به تیر شوي دي چې لکه څنګه چې مسند له موږ د کم د وجې نه پرېښودله 15 صورتونو، نو هغه وجې نه به مسند پرېږدو. پای کې نمبر 100 دا احتراز عن العبث او عدول الى اقوى الدليلين او زيغ مقام او یا محافظه على الوزن او اتباع الاستعمال. هيك قولي ومن يك امسى بالمدينه رحله فاني وقيار بها لغريب. دلګي یو معنا دا ومن يك امسى بالمدينه رحله، ارا کس امسى چې ماقام کو بالمدینه او مدینه په خار کې رحلوه، یعنی دغه کور، یعنی د کور په مدینه کو په خار کې د کورو. نو دا من چې دا شرطیه ده او جزاء لري محذوب ده، یعنی فقط حسنت حاله، نو داغه حالت ډیر زیات بهتر ده. یعنی د چا چې په خار کې کوري نو داغه حال ډیر زیات بهتري. وساءت حالتي، او زما د حالت خراب ده، دا شرط ده، زما د حالت خراب ده. ولی خراب ده؟ فإني وقيار بها لغريب، زکه زه او زما دا اس چې قیار نمینه زکه موږ بری کې دواړه مسافر یو ناشنا یو. لکه پوه شو بری باندې. نو پورا شعر داسې دی ومن یک امسا بالمدینة رحله، هر هغه کس چې د هغه په مدینه کې یعنی ماښامي کو او د ده په مدینه مراد خار دی، په خار کې د ده کور وي، رحل کور ته وایي. نو فقد حسنت حاله، نو د ده حالت بهتر دی. وساءت حالتي، او زما حالت خراب دی، ستا له ټولې خراب دی. فإني وقيار بها لغريب، ځکه زما او د قیار چې د اصلم دی زمونږ دلته کې مسافر یو. اوس دلته کې دا داسې دی فإني بها لغريب،
فإني بها لغریب یعنی ان حرف مشبہ بالفعل ده او یا اسم ده ان او بها لغریب جار مجرور متعلق غریب پورې او د دې لپاره خبر ده او د قیار بها لغریب دا اصل کې وقیار بها لغریب نو قیار دا خبر قیار مبتدا ده او بها لغریب دا مسند لګ حذف شوی ده لکه پوه شو به معنی لکه پوه شوي فإني بها لغریب جدا جمله ده وقیار بها لغریب جدا جمله ده نو په دې کتاب کې په دې شعر کې رقم لیکلي دي چې فإني بها لغریب نو دا د ان لپاره خبر ده بها لغریب د چا لپاره خبر ده او د قیار مبتدا ده د دې لپاره خبر دي نه دا بها لغریب ده وا محذوف ته ته چې دا خو ذکر شوی ده نو دا ذکر شوی چې نه د ان لپاره ده لکه پوه شوي دو سيزونه دي ان حرف مشبہ بالفعل یا ضمیر اسم ده یو د ان ضمیر د لپاره خبر پکار ده ایو قیار چې نه مبتدا د لپاره خبر پکار ده پوه شو به معنی نو دا کوم چې ذکر شوی ده ان لپاره ده او د قیار د لپاره خبر دي دا حذف شوی ده دا ولې حذف شوی ده نو د دې وجه کوي لکه په دې خبره باندې پوه شو تاسو دلګي محل الاستشهاد دا شعر رسد لپاره راوړل دي دا شعر دې لپاره راوړل دي چې دلګي دوی اسمونه ذکر شوی دي د یو د لپاره مسند چې دا پر خودل شوی دی حذف شوی دی وذری کې وای په دې ټکو کې ومن يقام صاحب المدینه رحل ورحل ستوي نو الرحل هو المنزل والمأوى منزل کوړه او مأوى ټکانا وقیار اسم جمل للشاعر او قیار چې نه دار شاعر یو اوغه داغه مقیر هو ظابي بن الحارث قا شاعر سوکته ظابي بن الحارث نوم دی کذا فی السعه وقيل او چاویل چې اسم فرسین دا اسنم ده یعنی اسم جملین دا اخنم ده دا قیار دا اخنم ده چا ویلی دی چې دا اسنم ده او چا بکی ویلی دی چې دا غلام نم ده ولبس البيت خبر ومعناه التحسر والتوجع ویدل دا جمله دا غلقا په صورت د خبر کې ذکر کړل شوی دا لیکن معنن پدې کې افسوس او درد ده پکې غم ده پکې د خپل غم ظاهري غم ظاهري کنه ومن يقوم صاحب المدینه چې چا په مدینه کې کور ده په خار کې کور ده دا حالت بهتر ده زما حالت خراب ده چې موږ په اړه کې مسافر یو نو دې خپل غم او تکلیف بیان کنه आवाज نه راځي کنه وسوي چې فالمسند الى قيار محذوف و مسند د قيار د پاره چې هغه هو غریب او غریب ده دا سره محذوف ده لقصد الاختصار د اختصار د وجنه یعنی دلته مسند ولې حذف شوی ده د اختصار د وجنه د سره وجنه والاحتراز عن العبث او دویم د سره وجنه چې د عبث نه احتراز راشي لکه یو پیر دا به حاله غریب وځي کو دویم پیر باندې ذکر کول دا عبث نه دی وجنه ذکر نه کو بناء على الظاهر مع ذيق المقام سره د دې چې مقام هم تنگ دی ځکه چې موږ وی چې دا افسوس کوي درد خپل ظاهري افسوس خپل ظاهري او د درد او د افسوس په وخت خلک پوره خبرې نه کوي بسبب التوجع ومعاوضه الوزن او بل وجه صدا وې د وزن حفاظت پکړه د وزن حفاظت پکړه کده په کې ویلې چې فإني بها لغریب وخيار بها لغریب نو دا وزن د شعر د وزن حفاظت منو شوی لکه پوه شو به معنی اوس په دې کې احتمالات دي چې فإني وقيار بها لغریب وې دې څه وکړه کنه چې دا ان حرف مشبہ بالفعل کا او یا معطوف علیه کا او واو حرف عطف کا او قیار وایدا معطوف ده د یا په محل باندې د یا په سبانه یعنی دا د اسم ان په محل باندې دا خبره تاسو یاد وساتئ یو لفظن معطوفی یو معنی لفظن یعنی د دې لفظ خو منصوب ده کنه د حرف مشبہ بالفعل پر اسم منصوبی خو معنن دا مرفوع ده ځکه دا اسم د حرف مشبہ بالفعل په اصل کې مبتدا وي په اصل کې څه وي مبتدا په اصل کې دا څه وي مبتدا وي نو دې څه وکړه کنه چې دا قیار دا عطف کا پر یا د اسم د ان په محل باندې د اسم د ان په سمانه په محل باندې عطف کا او چې یا دا معطوف علیه دا و حرف عطف ده قیار دا عطف ده دا اسم ان په محل باندې او د اسم ان محل چې دا رفع ده دا مرفوع ده دا دوانه اسم د ان شو
او بها لغریب د دوانو د لپاره خبر شو وای دا نه دسي ولې نه دسي وای دا ځکه نه دسي کنه چې دا قیارون د لپاره د اسم تبعته په لپاره د په محل باندې به حالت یو څه عطف کې چې کله د دې لپاره خبر لفظا یا تقدیرا ذکر شي او حال لري چې انی وقیارون چې دا وي نو دې لپاره نه دا خبر لفظا ذکر کړل شوی دی مخکې شوی دی نه مقدم ذکر شوی مخ تقدیرا ذکر شوی دی هغه پوه شو به معنی پوه شوی نو ولا يجوز جائز نه ان يكون قيار عطفا على محل اسم ان چې دا قيار عطف چې په محل اسم د ان باندې چې وغريب خبرا عنهما او دا غريب خبر چې رسنه ادورنا ودا جائز نه ولې نه جائز لامتناع العطف على محل اسم ان ځکه چې عطف ممنوع ده د اسم ان په محل باندې قبل مزي الخبر لفظا او تقديرا مخکې نه چې دې لپاره خبر ذکر کړل شي لفظا یا تقديرا الګه پوه شوي او وې د سیم جایز ده چې لکه ته د دې لپاره دا غریبون چې دا معذوف راو باسي دي چې فإني بها لغریب وقيار بها لغریب دسی وې دا خبر و اما اذا قدرنا له خبرا وکچته منګ د دې لپاره خبر چې دا معذوف کو دي قیار د لپاره خبر معذوف کو فيجوز نو بیا جایز دي ان يكون هو عطفا على محل اسم ان نو بیا دا جایز دي چې دا اسم ان په محل باندې څه کو عطف کو ځکه چې خبر بیا تقدیرا ذکر شي کنه الګه پوه شو به معنی پوه شوي فلا يكون مثل ان زيدا وعمرا ذاهبان وإذا ان زيدا وعمر ذاهبان پشان نه ان زيدا وعمر ذاهبان کیسه چلے وګورئ ان حرف مشبہ بالفعل ده زيدا معطوف علیه ده و حرف عطف عمر دای معطوف کړه ده د زید په محل باندې د زید په ګوره ما تاسو وی چې ان حرف مشبہ بالفعل ده اسم چی نو دا په اصل کې مبتدای کنا لکه څومره نواسخ چې دي نواسخ افعال ناقصه حروف مشبہ بالفعل لا نفي جنس ما ولا مشبهه بلسا دا په اسم او په خبر دا په مبتدا او په خبر داخليږي خو مبتدا ته بیا نوم بدليږي او خبر ته بیا نوم بدليږي پوه شو به معنی نو ان زید و عمرا ذاهبان دا مثال وسینه ده چې ګورل لګي دا زید عطف کړه د عمر عطف کړه د زید په محل باندې ځکه مرفوع ویل لري پوه شوي فلا يكون مثل ان زيدا وعمرا ذاهبان بل يكون مثل بل كده ده ان زيدا وعمر لذاهب ان زيدا وعمر لذاهب نو پدې کې څه چل شوی دی چې ان حرف مشبہ بالفعل او زيدا دا سره اسم ان او لذاهب ولا خبر ان او عمر چې نه دا ټول جمله معطوف علیه دا ټول جمله وعمر ذاهب عمر چې دا دغه اسم متراره او ذاهب د دې لپاره خبر محذوف ده پوه شو به معنی لکه پوه شو دوه جملې به بیا ان عمرا ان زيدا وعمر لذاهب نو ان زيدا لذاهب بجو جمله شي او عمر لذاهب بجو دا جمله شي لکه پوه شو به معنی یعنی دا بدای په محل باندې بیا تم شو چکل ولا خبر راو باسي لکه پوه شوي ويجوز ان يكون مبتدا یا دام جایز دي چې دا غیار چې دا مبتدا شي والمحذوف خبر ومحذوف د دې شي خبر شي والجمله باثرها او دا ټول جمله پر جمع باندې او جمله باثرها ټول جمله عطف على جمله انما اسم وخبرها دا به عطف شي د ان په اسم او خبر باندې دا دې څه شي اني بها لغريب نو ان حرف مشبہ بالفعل یا حرف یا اسم ان او بها جار مجرور متعلق غریبون پورے ادا خبر ان وقيار بها لغريب او قيار دا مبتدا بها لغريب جار مجرور متعلق غریبون پورے او دا به خبر شي مبتدا سره خپل خبر نه دا شو په معطوف شو په ان په جمله باندې لکه پوه شوي نو دوه جملې بشي لکه پوه شو به معنی نو دا اولنې ده چې مسند په کم ځای کې پریدو نو دا مثال ذکر کو او دا غیر لپاره چې لګي دا مسند ولې پرې خو دل شوی نه محافظه وزن باندې یا د ذکر مقام د وجنه یا اختصار د وجنه یاد بشي